ګرانو ملګرو پرون په 15 اپریل باندې رسالپور رشکین ټرجن سره په یو ګاډي باندې ډزې شوې په دې کې سیول جج او یو وکیل چې کوم دی هغه قتل شوی دا کیس چې کوم دی پولیس په دې کې FIR درج کو وجه چې کوم دا هغه په کې سابقه دښمنی وروته او د دریو کسانو خلاف د ډبل مرډر FIR هم درج شوی دی کوم FIR چې درج شوی دی هغه کې مدعی دی اسد علي ولد امریش خان سګنا ملندره مردان رستم د ریپورت درج کړی دی چې دی د روډ چې کوم دی خالد خان ایڈوکیټ او سینیئر سیول جج حیات الله دی وی دی دریوانه په د حیات الله خان په سرکاري گاډي کې د مردان په خبر تراتل کله چې دغه رشکې انټرچینج سره د پور تر رسیدلی دي نو د ریپورت درج کړی دی چې په بل گاډي کې کسانو ای په دې باندې ډزې کړې دي په دې ډزو کې دی بچوي دي او خالد خان ایڈوکیټ او حیات الله سیول جج چې کوم دی هغه په دې کې مړ شوی دي د پولیس ویلي دي چې د داوا کوم کړي دا هغه کې درې کسانو باندې د داوا کړي د ویلي دي شیر اکبر کم موټر نه چې په دې باندې ډزې شوی دی هغه گاډي چې کوم دی شیر اکبر چلو FIR کې داسې دي او غنی خان سګنا ملندره او کیسر ولی سګنا بونیر وې دې دواړو په مونږ باندې ډزیو کې او هغه کې د دوه کسان چې د ضرور او د جج چې کوم دي دا وفات شو دی وې زبر شو وجه د لیکلې د چیرې د دې ملزمانو سره سابقه د قتل مقاتله دښمنی را روانه ده او هغه وجه باندې دا واقعه هم شوه ده پولیس د دې درو کسانو خلاف ډبل مرډر FIR درج کړی دی او د دې گرفتاری لپاره چاپه وهل هم شروع کړی